اختر پرد خلق قبرستان ته ځي دا رواجي خبرې دي نه سنت دي نه حکم دی نه ثواب دی. اختر خدای د خوشحالۍ دپاره پیدا کړی د مړو د قبرونو دپاره یې نه ده پیدا کړی. قبر لاسې ځه نو دا د دې زړو ښځو رواج دی. نو بیا د عامو خلقو هم د ښځو تابع وي نو دیم دا رواج شروع کړو سهار وختي به د اختر پرست قبر نه ځي. دا تا ته چا دا کوم حکم دی؟ قبر خو خلق خو د اختر به ولې مقرر اختر کې د مړو زیارتونه نشته او نه د مړو دعاګانې. ځان په زور په دې خلقو او د جاهلانو امامان او د زړو پودړو ښځو دا زموږ رواجونه جوړوي او دین یې راته ګران کړی. قبرونو له تلل نشته دا د ښځو رواج دی. بیانول ځکه اهم او ضروري دي. بعضې اهل دیابنه ورته بدعت او ناجیزه وایي. نو زیارت القبور دا یو درست او یو جایز عمل دی. ادری او قبرستان او زیارت تتلل دا یو جایز یو مستحب عمل دی. او بیا کومه طریقه چې امام اهل سنت فتاوی رضویه کې ذکر کړی دا چې زیارت القبور دا جایز دی خو په دې طریقې سره چې د قبر نه به طواف نه کې. د قبر نه طواف دا حرام دی ناجایزه دی. دغه رنګه قبر ته به سجده نه کې. څلور مذهبونو کې امام اهل سنت فرمایي چې قبر ته سجده کول دا حرام دی. دغه رنګه قبر به ښکلیم نه د قبر نه به شرعي 3 ګزونه لرې ودرېږي. دا طریقه ده د زیارت القبور. او بیا دا مسئله چې د اختر په ورځ باندې ادری او قبرستان او زیارت تتلل جایز دی او که ناجایز دی. امام اهل سنت فتاوی رضویه کې فرمایي چې د اخترونو په ورځ باندې ادری او قبرستان تتلل صرف جایز نه دی بلکې افضل او بهتر دی. او بیا فتاوی هندیه کې 5 نمبر جلد کې باب زیارت القبور کې چې بهتر او افضل دادی چې د اختر په ورځ باندې ادری او قبرستان ته لاړ شي. همدغه رنګه دا مسئله د اخترونو په ورځ باندې ادری او قبرستان ته تلل آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 کې چې د اهل دیابنو دپاره یو معتبر کتاب دی. نو مسئله دا شوه چې ادری او قبرستان او زیارت ته د اختر په ورځ باندې تلل دا یو جایز یو بهتر عمل دی. رب